بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يود نشانات دلائل قدرت دالانا أن تقوم السماء دا چې ولاړ دی اسماننا والارض زمکی بامره په حکم د الله په اراده او حکم دا دواړه ولاړ دي ثم اذا دعاكم دعوه بیا کله چې روب بلتا شو دعوه فبلل سر من الارض دزمکنا ادوی مشکلی کی بپوکے والشی اسمانون اوزمکی بختم شی اذا انتم تخرجون نناسا پتاسو بروزید قبرننا ولہو دی اللہ دفارد من فی السماوات اغچ پاسمانونو کی دی والارض او پزمکا کی کملائک دی او کثقلین دی او دا ټول ورته دی خلقا وملکا او تصرفا کل له قانتون ټول دی الله لتابدار واجز کون کی سوک په خوشالی او سوک په ناخوشی وهو الذي الله غزاد دی یبدأ الخلق شوروی کړي د پیدائش د مخلوق ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی وهو اهون عليه او دا دوباره پیدا کول آسان دی په الله استاسو د قیاس او د اصول مطابق ورنا د الله قدرت له اولو دوباره پیدا کول یو شانتی دی خو بنده ته یو شی ابتدا کې کول ګران وی او دویم زل او دریم زل ورتا سانوی نو دا احون علیه بالاضافه الى قدرتكم والقياس الى اصولكم وله المثل الاعلى او د دې الله د فارس صفت دیوچت شان دیوچت اغه مثل الاعلى سره لا اله الا الله چې دا الله نه بغیر بل اله نشتا د دې الله د پار صفات دی او چت په اسمانونو پزمکو کې او هو العزیز الحکیم او دا الله غالب دی او خاوند حکمتونو دی دوار ولکم بیان کړي د تاسو د پار مثلا یو مثال چې باغی بد شرک بطلان سرګن شي من انفسکم استاسو د نفسوننا هل لکم آیا اشتد تاسو د پار مما ملکت ایمانکم دا هغه چانه چې مالکان شوی دی خلاصو نستاسو من شرکاء دی صداراننا فیما رزقناکم فاغس کی جتاسو لمکم رزق درکڑے فانتم فی سواؤن چی شیطا سپدے کے برابر تخافونهم یری گئی تاسو ددوین کخیفتکم انفسکم پشان دی یری دوستاسو دخپلو هم جنسنا او دخپلو نفسنا اګوره یو پل مالک دی او بل پل غلام دی نفی د دریو سيزونو کفایات مبارکه کی نفی د شرکت نفی د استوا او نفی د خوف وین خستاغن ته بند د خمره دی غلام دی نو تاسو استعمال کی شریکم نه دی او برابرم نه دی اګورت د خپل غلام نسیرم نکه چې دې بغنی شریک شي نو تاسو ګورا مال تاسو ممریان دي او تاسو غلامان دي او تاسو دې دریو سيزونو کې او تاسو دای په منس کې نفیدا نو دا الله چې الله دې او دا ټول مخلوق دې سرنګ الله سره برابر ګرځوي
کذالک نفصل الآیات دارنګ واضح طریقې سره بیانو مونږه آیاتنا لقوم یعقلون دا قوم د پاره چې عقل کار اخلي دګورو استامره تا سره شریک نشي کېده برابر نشي کېده او استاد کې سیر نشتا بل تبع الذين والکروان شوی دی هغه کسان ظلمو چې ظالمان او مشرکان دي په عبادت د خپل خدایانو کې اهواهم د خپل خواهشات پسې بغیر علم بغیر د علمنا فمن يهدي نسوک دې چې هدایت وو کی من اضل الله هر غشات چې الله دې لارې کړي وما لهم من ناصرين او نه بيد دوی د فارسو کم دادیان فاقم ندرس کا وجه کزان خپل ذکر د وجه دې مراد ته بدن نه درس کا خپل ځان للدین حنیفا غدین تا چې میلان کون کې د باطل نه حق تا فطرت الله التي دا منصوب دے بنا بر فعل محذوفہ الزموا فطرت الله لازم رونی سیدین دا اللہ لازم رونی سیدین دا اللہ غفت ورناس علیها چې پیدا کړی دی ټول خلق پاوی لا تبدیل لخلق الله نشتا دے بدلے دل دا اللہ دا پیدائش دا پارا اے آیات کی اشکال لے او دا مشہور مشکل زیب دے بخاری شریف کم کلد وفاق پرچکم علماء راولی دل توی لا تبدیل لخلق اللہ دا اللہ مخلوق بدلی کنا او د صحیحین او حدیث ده وای کل مولود یولد علی الفطره هر معشوم پیدا کیږي په دین د فطرت فابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه مور پلار د چانه يهودي جوړ کی چانه نصرانی او چانه مجوسی التخوی جبر بدنی کو پیدا بدین د فطرت او د مور پلار په غلط تعلیم بدل شو عدل تویلا تبدیل لخلق الله سو پوښ اشکال باندې اوای اې آیات کی وای د الله مخلوق نه بدلیږي او حدیث کی وای هر معصوم په دین د فطرت پیدا شي کدی چا پری خو نو دې بد خپل فطرت د الله توحید ته مجبور کای خود مور پرار په غلط تعلیم د چا نه هندو جوړ شو د چا نه سکھ جوړ شو د چا نه يهودي او نصراني او مجوسی جوړ شو نو حدیث نه ظاهرن داسې چې مخلوق بدل شو او حدیث قران کې وی لا تبديل لخلق الله اوس څوک پوښوي ته پوښوي د دې مختلف جوابونه علماء وکړي یودا چې لا تبديل لخلق الله دا نفي په معنا د نهیدا د آیات او حدیث په منځ کې مطابقت راغې مبدلوي پیدائش د الله چې په کم فطرت پیدا کړي په غلط تعلیم اول بدله نو خبر په معنا د طلب ده او نفي په معنا د خبر په معنا د انشاء ده نفي په معنا د نهي دا یو دویم جواب علماء دا کړي چې خلق الله نه مراد دین د الله ده لا تبديل لخلق الله لدين الله
دا الله دین بدلیږي نو کدا معنا دیو که اشکال د سرشتره نه نو جواب له ضرورت را نه خلق خو بدلیږي را بدلیږي خو دین د الله بدلیږي نه او فطرت دی بارک علماء سم کتابی شکل کې لیکل کړي چې د فطرت دیزه کې سمانا چې حدیث کې مراغلی کل مولود یولد علی الفطره او دلته موي فطرت الله دا الله فطرت دین لازم نشي نګر علماء غنی ما ناګانی کړي خدا غي غره قول داد نو هغه پکې مخه لکای هر معشوم چې پیدا کیږي د کی یو قوت الله یې چې دې به رب منی د رب اقرار وکي د رب توحید ومني خو کچا غلط تعلیم ورنکو نو دا هغه قوت دې چې الله په هر بنی آدم معشوم نارینه زنانه کیخه دیتا فطرتی دین و یو دیتا فطرتی قوت و یو قدرتی صلاحیت دے یو استعداد دے د دین د قبلے دو کچا ورته غلط تعلیم ورنکو فطرت الله دیو جن امام روح المانی وای چې علماء غنی ما ناګانی کړي وفسرها الكثير هنا بقابلیت الحق والتهيؤ لادراکه وای د فطرت علماء اگر چې غنا معنا غانې کړي خو ډېر علماء دا سی ویلي دي دا د حق قبل دو یو قوت ده او د حق د ادراک یو قوت الله دې بني آدم کی خیر کذل چا غلط تعلیم ورنکو نو دغه فطرتی قوت بده د الله وحدانیت منلو تبر دغه ته مجبور کړي ذالک الدین القیم دا دین دې مضبوط ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډېر د خلقو نه پوهیږي نه منیبین الیه شیرا گرزیدن کی اللہ تپتو بے سرا اللہ ترو گرزی توبہ باسی او اللہ ترو گرزی دی اخلاص والا عملو کئی واتقوه او دی اللہ دا مخالفت نو یری گئی واقیم الصلاة او پابندیو کئی پموز ولا تکونو من المشرکین مکی گئی دا مشرکانونا چې غید الله فطرت بدلوي من الذين راكسان نفرقوا دينهم چې غي ټوکړي ټوکړي ګرځول د خپل دین وکانو شيعا او دی غي مختلف ډلې د مختلفو بدعات او د عقيدي پس روان دي كل حزب هر یو باطل ډلا بما فاغل دهم چې دای سرکم دین دے غلط فرحون خوشحالی کون کی دی ہر یو باطل اڈک ڈلوی چی دے گنی پا حق دے وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ دُرٌّ کلچورسیگی خلق لس تکلیف الناس نا مراد کافر دی گند خلق دے کلچورسیگی دی کافر خلق تس تکلیف دعو ربهم رب لخفل رب منیبین الیه را گرزیدن کی ویدی اللہ تا ثم اذا اذاقهم بیا کل چوسکی دویتا منه دخفل طرفنا رحمتا رحمت او دغی مصیبت نے اخلاص کل رحمتا مانا و خلاص ومن تلک الشدہ دغی مصیبت نے اخلاص کل اذا فریق منهم ناسا پی وڈل دوینا بربهم یشرکون دخپل رب سر شریکان جوڑوی او دغ اخلاصی نسبت خپلو خدایانو تکی او مخلوقاتو لیکی لیکفرو دید پارچ دینا شکریو کی بما ده غسن آتیناهم چورکڑ منگ دویتا فتمتعو
ورتوا یا فائدہ واخلی فسوف تعلمون زرد چپو بشی په وبال د خپل دنیوي فائدې ام انزلنا عليهم سلطانا عیار علی گلد مونږ په دې کافرس دلیل د دې شرک د اثبات فهو دغ دلیل يتکلم خبر کوي بما كانوا به یشركون فهغه چې دې الله سره شریکان جوړون کی واذا اذقنا الناس رحمتا کل چوسکو من خلق لس رحمت نعمت ورکو صحت دې د رزق فراخی دا فرحوا بها نو دای مسشی پدې اے مسشی او مستیو کیو تکبر کای و ان تصبهم سیئه کورسی گیدایت س تکلیف بما لا اعمال د وجن قدمت ایدیهم چروان دلی گلی دی لا سنود دوی اذا هم یقنتون نو ناسا پی دینا امیدوی اولم يروا آیادی سوچ نه کړه کتلی ندی ان الله بیشک الله یبسط الرزق فراخ کوي رزق لمن یشاء چال چوغاړي ويقدر تنگوي ان فی ذلک بیشک پدې کې لآیات خامخ نشانات او دلائل دی لقوم یؤمنون دا قوم د پاره چی مان وروړي فآت ذا القربى حقه ورک خاون د خپل ولیت حق داغ حق سده احسان ور سروکا سل رحمی وساتا والمسکین او مسکین تم د حق ورکا ورد غریبانو مسکینانو فمالدار باندې حق ده وابن السبیل او مسافر تا اکور انکو نو الله به فرض د قیامت تپوس کوي یو حدیث کې راغلی الله به یو بنده مخلو درې دی حساب د پاره وای زوګ شوم تان متوام غفته نو ندی ورا کړي او زته شوم نو تان می او بغفته وینو ندی ورا کړي دې وای ته رب العالمین اوګه کېږي ته کېږنا وای ګور زما بنده اوګه تانه مطالبه کړي وا زما یو بنده ته تانه مطالبه کړي وا نو هر مالدار سره د کندو یتیمانانو غریبانانو حق ده دې کې دل تورن کې نو الله به هلته تپوس کوي ادمال خوشالین دارا چې کندی یتیمانان در دعا غالیو کې بعضی داسې مالدار دي چې سمره کندی پښمنی کې پجړا جړا ورته دعا کوي سمره یتیمانان ورته دعا کوي سمره غریبانان وابن السبيل او مسافر ذالک خیر دا خبر وردا للذین دهغ کسانو دفارا یریدون وجه الله چیسی نیکو کارونو کې را دلری د وجه د الله چې پرز د قیامت بمون د الله دیدار کو واولائک هم المفلحون او دغ خلقم دی کامل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم وما آتیتم من ربا آیات کی اوسو ترجمی دی نو سوچ ولکوي یو دربان مراد دی کی عطیه دا وما آتیتم من ربا اغا چی ورکوي تاسو د سهدیه او عطینا لیربو فی اموال الناس دې د پاره چې ډېر شي په مالونو د خلکو کې فلا يربو عند الله نو دا د الله په نږدې ریګینا هدایت یو دا معنا ده بعضی غریب مالدار له هدیه یوړه چې ما دا د شروع په هدیه راړه نو دې بد 500 بدل راکی اوای نو پدې کې څه ثواب نشته خود امت د پاره دا سي جایز دي یو بل هدیه ورکي جوارو کدا خو مالدار دې سخی دې نو زدا لګه هدیه ور کوم دې بډېر راکی نو دا مباح دا اخرت کې ثواب نشته خدا ناروا نه دا
رسول الله علیه السلام د دې نمنه د خصوصا د تخصیص دی ولا تمنن تستكثر الله او زما حبیب پچا به احسان نکې چې د ډېر والی مطالبه کې نو رسول الله د دې نمنه ځکه هغه د بلند اخلاق او خاوند وې زما حبیب ته بچاله پدې نیت نور کې چې ډېر ته غواړي او ګور دي ناری نو زنانو کې کو څوک چاته ورکړ کوي پدې نیت چې مال بډېر راکې نو دا مباح دي څوک پوښوي مسله باندې اتا ولله روپۍ یوړې او هغه درل داغه فزه څوک الباج مالدارو له غریب سه هدیه یوسي اور سر ډیر پورا تھاونو کی یو د آیات دا معنا دا دا د امت په حق کې مباح ده خدا خیرت سے ثواب پکې نشتا ادا پر رواج کې ناراضي ځکه رواج کو ګناه نه کنه په نه شي په خبره باندې یو رواج د رواج دی له ګور رواج هم نه وي که رواج دی ولوي خو ګناه نه کا چاله دی هدیه اور د لګو چې ډیر راکی نو دا رواج نه دی بلکې دا مباح دی رواج خو نارواوي یو د آیات معنا دا چې ربا په خپل معنا دا وما اتیتم من ربا هغه چې ورکوي تاسو د سود مالنا ليربو فی اموال الناس چې ډیر شي په مالونو د خلکو کې سل دی ورکړي وي قرض او چې 200 ته جوړ شي نګور 200 جوړ شستا پنیس فلا يربو عند الله دا الله پنیس ډېری گنا بلکې دا الله پنیس خدا نورم کم شوي ځکه يمحق الله الربا ويربي الصدقات او قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث دیم معنا د آیات داوا وما آتیتم من زکات نغچ ورکوی تاسو د زکاتنا غریبانانو تا مستحقینو تا تريدون وجه الله اراده لرید وجه د الله فاولائک ندغ مؤمنان چې خپل مال زکاتونه ورکي هم المضعفون دای زیاتون کی دی ځان تدنی کونا دای نور ابن کای ځان تزیات وی الله الذي الله غزات خلقکم چې پیدا کړی تاسو ثم رزقکم ابیا رزق در کای تاسو ته ثم یمیتکم بیا ممړکی ثم یحییکم بیا مجوندکی ورته دا شیخا کارونه دي چې کافر من لو دین انکار نکولو وای هل من شرکائکم آیا اشتد استاسو پدی صدارانو معبودانو کی مشرکانو من یفعل من ذالکم من شیء چیو کی دغه ذکر شوی سی زونو نس شی استاسو خدایان سشی پیدا کول شي د چا د رزق زموار دی د چا د مرګ او د ژوند مالکان دي د چې د اسم موار ندي نه اس ورته الہ او معبود و سبحانه پاکید الله لرا وتعالى عما یشركون او دا الله او چد داغه چې دی ور سره کوم شریکان جوړوي ظهر الفساد سرغن شوه د فساد فی البر والبحر فوچاو پا سمندر کی اے سمندر کم فسادات دیو پوچا کم ددی وجہ صدا بما کسبت اید الناس فسبب دا حاغت چی کڑی دیلا سنو دا خلقو دغه دا څومره نقصان چې پہنچاو سمندر کې ده دا زمون گناهونو روسته ترغی پورې بدا فسادات لري کیږي نه چې مونږ صحیح توبه نيستي اے د هر شینه برکت لري شو قحط دې روړه دا او ګرانی دا او سمندر کې مسشه سمې نه خوريو نه پوهچ کې اټوله پریشانی دا
وی بما کسبت اید الناس دا غوجنه چې د خلقو د لاسونو کوم اعمال کړي وګوره دا د ګناه دنیوي سزا ده د ګناهونو دنیوي سزا ده فوچا کم فسادات دي او په سمندر کم فسادات دي امام ابن قیم وی ومن آثار الذنوب والمعاصی د ګناهونو آثار دادي چې دا پزمکه کې قسم فسادات پیدا کړي په وبو کې فساد راولي په هوا کې فساد راولي په فصل او میوه کې او په کورونو کې فساد راولي ګناهونه ارشي کې فساد راولي تاسو ګورئ نه بعض اهل علم وې تجربه را کله پریشان نو دا سے بار چې لاړ شي او لک صحرا کې وګرځي نو بوج د سړی کم شي وای وجه سره دلته هوا ټول دروغ سره ګډوډ شي د کنزل سره د غیبت سره د چغلی سره نو دا هوا غلط اثر غورځي په سړی بار د ځنګل هوا کې نه څوک دروغ وای ها بھائی او نفاغه کې کنزلشتا نه چغلشتا نو هغه هوا سرستا په دماغ وګوچ ختم شي د الله حبيب چې مبارانو سزر به ورته لاس سرګن کل وی نوې د باران رااله دا د زمکه وګخو زمون ګناهونو کړي ورته تاسو لوي ویل قریب ده چې د ګناه د وجه اسمان رو غورځي دا پښتانه وي یو غلطه خبره کې کور را باندې رو نه غورځي نو ګره ګناه عوام خراب کړي او بیم خراب کړي زمکا واسمانونو فصلونو کې فساد راوسته دا بکیږي ختميږي بپس چې انسانانو مونږ ټول سیتو به وباسو دیو جن باز سلف وبوي كلما احدثتم ذنبا احدث الله لكم من سلطانه عقوبا کله چې تاسو نوی ګناه او باسي نو الله بادشاہ لزر کې واچي وینوي سزا ولا ورکا د بادشاہ زړه د چا په لاسو کې کوم سم شو نو هغه کې به د خیر فیصله واچي او چې مونږ ګډ وډیو نو دا هغه په زړه کې د خیر فیصله نه چي نو ګره د ګناهونو تاثیر پس مکه کې مرাজি ګره څوک په کزمکه کې خخيږي کله زلزلہ وی برکات ختمي نبی علیہ السلام چې کله په دیار سمود تیرې دو نو دا غزه د کوینا خلقو برا واستي وړي پیغلیو نو دا الله حبیب دا بخورین او خانو ته ورکي هغه وبو کې دا غي د ګناهونو اثرات را دنشوي ودا ګره اون خورای دا ګره اون خورای دیو جن امام ابن قیم رحم الله دې کې مثالونه ذکر کړي وای مسند احمد کې وی چې او خزانه د بنی امیہ کې د غنم یو دانوا د کجوري د اډو کې عمره او په یو تیلې کې پرتاوا صبر دانوا د غنم دانه د کجوري د اډو کې عمره او هغه سره لیک دکان هاذا ينبت فی زمن العدل د انصاف په زمانہ کې ود غنم دانه دمروا هر شي کې ګور راضي تاثیر وې د ذنوب په صورو کې مرাজি او په دې شکل کې مرাজি اته سګورې د دیندار سړي شکل کې الله رب العزت یو خوند او حسن چولې اګور کم چې بد اعمال کوي نو کاغ ډېر په مخ باندې سومګل خود گناهونو اثرات په مخ کې ښکاری حافظ ابن قیم رحم الله او په صور او په خلق تاثیر کوي و آدم علی السلام خوش پیته کزو دی گناهونو یو غزل خلق رو رسول ها بھائی دا خوش پیته کزو و گناهونو قدونه ختم کل شکلونه خیسته وغه ختم کل دیو جن کله چې عیسی علیہ السلام را کوشي
ازمک بد عدل نډک کی ظلم بختم شي نو الله بد ازمکه لوی برکات رو باسا داسې انار وای حدیث کې راغلی چې دا غي دانه خلق خوري نو د پوست کی د سوري د لاندې بناستی مکه له الله او برکات کرو باسا تاخذ گناهونو د وجنه ما ویلو چې برکات واپس کا یو غنچک د انګورو وای اخبار کې ویل شي وړه دا زمون گناهونو ورسنه برکات لري کړې یو د انګورو غنچک د اخبار بای یو لنګ اوخاو غوا کې بدم رپوي چې ټول کله خاندان به اخلاصول نشي وګوره ارس مون خراب کړی دیو جن یو بل ګیله دین نه پکار نه جلوس ته نه جلسدا نه چغی دی ان دا چې فلانه بدل شي ډیر حال به بدل شي چې مونږ ټول بدل شوی نه یو نو حال بدلیږي نا اسی وخت خرابول دی په دې چغو په دې پاټو په دې بدلولو را بدلولو ظهر الفساد فی البر والبحر سرغن شوه د فساد فی البر فوچکه والبحر او سمندر کې بما کسبت اید الناس په سبب دا غا مالو چکړی دی لاسونو د خلقو او ایدا ور شکر وبا سیدا د باز سزا لا کد ټولو میرا جمع کنو بیا بسوی لیذیقهم نر پارچو سکای دویتا بعض الذی باز صدا دا غاملو چې دای کوم عملو نکړي اے دنیوي سزا وی د باز اعمالو او د ټولو ناکار عملونو یوځه سزا و اخرت کی وی لعلهم يرجعون دې د پارچ دې د ګناهونو نرو ګرځي نو قران غره د ژوند تیرولو طریقه در لخی اتاله وی دا هر څه کور کې نقصان ده کپکلی کې نقصان ده او ملک دا ټول زمون د اعمال وجدا ترسو چې مون صحیح توبه نیستی نو حالات به ختميږي نا او برکات ورا نازلېږي نا قل فرمایا سیرو فی الارض وګرځي دې برت په نظر پزمکه کې فانظروا نګورئ کې فکان عاقبت الذین سرنګ و خیری انجام دا کسانو من قبل چې مخکیو کان اکثرهم مشرکین ډیر پای کې مشرکان فاقم وجهک للدین القیم نو درست خپل ځان اغه دین برابر او نیغ او درستا من قبل مخکد دین ایاتی یوم شراب شی اورز لا مرد له من الله نبی واپس کې دل دا غید الله د طرفنا مرد د مصدر د پمانا درد لا رد له من الله نبی دا غی واپس کې دل د الله د طرفنا یومئذ یصدعون اپا دغرز بخلق جدا جدا شی فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر من کفرا دا غی صدعون تفسیر در لکی چاچی کفر اختیار کف علیه کفر پد و سزا د کفر دلوی ومن عمل صالحا اچاچی عمل کنیک فلانفسهم يمهدون تخپل ځانونو د پاره بسترې په جنت کې غوړای ليجزي الذين ذي ظفار چې بدلور کې الله هغه کسانو ته امنو چې مؤمنان دي وعمل الصالحات عملونه کړی دي نیک من فضله دخل مهربانینا انه لا يحب الكافرين بیشک د الله مینا نساتی د کافر سرا
ومن آیاته او د نشانات دلائل د قدرت د الله نه يرسل الرياح دا چرالیږي هواګانی مبشرات زیر او خوشخبری ورکون کی وليذيقكم دې پارچو سکای تاسو ته من رحمته د خپل رحمت نه چې باران دې ولتجري الفلك دې پارچ روان شي کیشته او جهازنا بأمره په حکم د الله ولتبتغوا من فضله دې پارچ ولټوي تاسو د الله د حلال رزق نه په سبب د تجارت ولعلکم تشکرون او دې د پارچ تاسو شکر ادا کړئ اشکر وای د الله او د رسول طاعت او تابعداري تا ولقد ارسلنا بشکر علی گلیو مونږ من قبل ک تاسو نمخ کی حبیبا رسولان علیهم السلام الى قوم دی قوم تفجاؤهم نورات للکڑی وغی بالبینات پسرگند معجزات و دلائل سرا نو کافر دای خبر نو منلی فانتقمنا من الذین نو مونږ بدلا غستی ودا کسانو نا اجرمو چې مجرمانو وکانا حقا علینا نصر المؤمنین او ده حق واجب تکرما او تفضلا فمونږ مدد کول د مؤمنانو الله الذي الله غزاد يرسل الرياح چرالیگی هواگانی فتثیر صحابا نپور تکیدا هواگانی وریزل را فیبسطهون واللہ فراخ کیدا پا فضا کی فراخ کی اللہ دی وریزل را فی السما پا اسمان کی فیشا سرنگ چی خوخشی ویجعلہو کسفن اگر زیدی لر کسفن متراکمن لاند باندی وریز لاند باندی شی غټشی کسفن قطعا متراکبا ټوکړي ټوکړي دی یو بل د پاسوي اواز د کسفن معنا کړي دوبو د وجه نتوروي فتر الودق وین تباران یخرج من خلاله چروزی د دې منزنا واذا اصاب به کل چورسی الله پدې سره مېشاو هغه چاله چې خوښي من عباده د خپل بندگانو اذا هم یستبشرون ناسا فی غید باران په ورېدو خوشالوي وان کان وگر کو غی من قبل مخید دی را ينزل علیہم چې دا باران نازل کړي شوی نو پدوی من قبله د دین مخکید اعاده دی من قبله دبل من قبل د تاکید د فاردا لمبلسین خامخانا امیدا فانظر نوغر الى آثار رحمت الله اغنخو د رحمت الله تا باران روورولو کیف یحیی الارض سرنگ ژوندۍ کزمک بعد موتها فسدو چوالد دینا ان ذالک بشکد غزات چمړزمکه ژوندۍ کا او د کروندې قابل کا لمحی الموتى خام خامړي بجوند کی وهو على كل شيء قدير او دا الله په هر یو شی قدرت او طاقت والده ولئن ارسلنا ريحا او كرولي غلمغه هوا ګرد تاریخ مفرد کو ادي مخکې یاتونو کې الرياح جمع نو قاعده اکثریه دا چې د جمع د رحمت د هوا د پاره او د مفرد یا غد عذاب غي هوا توي دیو جن حدیث کې دا سر اغلی شي هوا راوال وتا الله حبيبي اللهم اجعله الرياح ولا تجعله ريحا هوا غانې ته جوړې کې هوا ته مجوړې نو مفرد د عذاب د فار راضي او کرولی ګمغري حن هوا فرعوه وګوري دی بوټو لره مصفرن زیړ بازي تو د سیلې وي ابه موسم بوټي پاخ کی موسم نه ده
او کوچ کل حرارت دې پکې ویني دی بوټو لره مصفرن زیړ لزولو خامخاگر زیدی من بعده پس درالی گلد دی هوانا یکفرون ناشکر کوي یا من بعده پس د زیړ ګرځي دود دی فصلونو نا زمیدارو قتل چټول فصلونه به موسم زیړ شول ابه موسم پاخشول نو دای ناشکر کوي فإنك بشكت حبيبا لا تسمع الموتى اورول نشکول مړوتا ولا تسمع الصم الدعاء اورول نشکणो تبلن اذا ولوا مدبرين کله چوغرزی غیشا کون کی وما انت بهاد العمي او نیت لار سمون کډندو لرا عاد ولالتهم ددید گمراهینا ان تسمع تاسو اورول نشی کول الا من مگر آغا چاہتا یؤمن بآیاتنا چیمان ساتی زمون پایاتونو فهم مسلمون نو غی اللہ لتا بدار دی اللہ الذي اللہ ذات خلقکم چی پیدا کری تاسو من ضعف کمزور بونا انسان توي غرور مکوا تو غورت د سن پیدای نو دا غرور او تکبر د کم زینکه ثم جعلوا بغرزول من بعد ضعف پس د کمزورین قوتن قوت ور به در نسړې جوړ کو او د نطفه نه پیدا وی سوانه کی ثم جعل من بعد قوت ابیا غرزوی پس د قوتنا ضعفن کمزوری وشیبا بډاواله بیا نظر کار پرې خو ملارا کا غشوا په کار نکای لا سن کار نکای زموږ د دینی کتابونو لیکلي و یو بابا ټیټ روانو ماشومان خان دی نه پوي د یو ماشومان ورته بابا د اشاد پسو خرسه ناو یو خيار سمجدار بابا بعضو ماشومان له پکنځوري شي نو بس نورم تماشا جوړ شي نا ورته بچیا پیسې پیسله ورکوي سمودا پس بدر ته مفتو کې ملاو شي دارمان بدیم پورشي او شاب د امراټی شي یخلق ما یشاء پیدا کوي هغه چې خوښ شي وهو العلیم القدیر او دا الله په دې او خاوند قدرتونو له سمر په انسان وی او بیا کمزوری پیرالا او سور علم او بیا یو آیات تر سره کول نشي ويوم تقوم الساعه فكمر قائم بشي قیامت يقسم المجرمون نو قسمونه بخوري مجرمان ما لبثو چې دای وخت نه د تیر کړي په قبرونو کې غیر سا بغیر دی او ساتنا کذالک دارنګ کانو یوفکون و دای دنیا کې چې د صدق او تحقیق نه باړول شول وقال الذين اوتوا العلم هو یا کسان چې ور کړي شوی علم په دنیا کې پیغمبرانو ملائکه او مؤمنانو علما والایمان والله ورته ایمان ور نصیب کړو دی مجرمانو تبوي لقد لبستم بشکتا سو وخت تیر کړي فی کتاب الله ای فی ما كتب الله لكم او فی علم الله هغه چې الله در لکم عمر لیکل او نو هغه کې مو وخت تر کړي الی یوم البعث رزدرا پورته کې دو پوری فهذا یوم البعث نو دارز دوباره را پورته کې دو دا ولکنکم کنتم لا تعلمون لیکن تاسو پوهی گئینا فیومئذ فدغرز لا ينفع الذين ظلموا فیدب ورنکی آغا کسانو تچ ظالمان و مشرکان دی معذرتهم بہانے و عذرون ددوی ولا هم یستعتبون او نبد دوی نطلب در ازاد اللہ وشی ورو زمگو تاسو نمطالب دا زکدا دار دا عمل لے پدار دا جزا کی دا سوک
ونوي چې شاب منزونه او کا او تلاوتونه او کا او رجو نساء والله رضا کا ولا هم یستعتبون ان بدین مطالبه وشي چې دا الله غضب د ځان نه دفقای پتوبه او پتوات سرا ولقد ضربنا او بشک بیان کړی دی مونږ للناس د پاره د خلق فی هذا القران په دې قران کې من کل مثل د هر قسم مثالنا ولئن جئتهم بآیه او کرات للوکل حبیب دوی ته پیو آیات او معجزه او دلیل سرا لا یقولن الذين نخام خوای باغ کسان کفرو چې کافر دي ان انتم الا مبتلون نئی تاسو اے مسلمانانو مگر باطل پرسیئی آیات تا سوچو کئی جیتا ہم کی خطاب کی توحید الخطاب دے او پا انتم ان انتم الا مبتلون کے جمع دا فائدے سور کا اے معجزہ و دلیل دا اللہ پیغمبر روڑے او دای ټول مومنانو لوي چې باطل پرسي ټول مدعين جوړ کړ چې پیغمبر له سو غوا پاتې نشي مدعي غوا کول ځان له غوايي کول شي ګور ټول مدعين جوړ کړ مومنان چې د الله د رسول د پارسو غوا پاتې نشي سو پوښي یاد باندې وای بدای ان انتم الا مبتلون نیتا سو مگر باطل پرسي کذالک دارنگ یتبع الله مہر لگوی اللہ علی قلوب الذین قزن دا کسانو لا یعلمون چی پویگینا فاصبر نو حبیب صبرکا ددائی پدی بدردو ددائی پدی اقوال باطل او افعال سیئو حبیب صبرکا ددائی پدی گڑو وڑو ان وعد اللہ حق بیشک وعده د الله چې مدد برازي تاسو سره دنیا او آخرت کې دا حق ده ولا يستخفنك الذين او سپک دی اون ګرځوي تعالی هغه کسان چې یقین کوي بعض علماء د ولا يستخفنك معنا کړي لا يفتننك فتنه کې دیوان شي وګوره د الله رحم لو ګوره وای حبيب صبر وکا او دای دی ګوره فتنه کې وان چي او چرته په خیرو کې تلوارو نکي عذاب براشي اې دي سوچ کافر او د ټولو مخلوقاتو کې بهتر د الله حبيب تنگ کړي وی ولا یستخفنک راپور ته دین کی تعالی ر تلوار د هغه کسانو د وجنه چې یقین نکي اپ دعا او خیرو کې ورته حبیب تلوارن کې بلکې صبر وکا صبر ورته وکا سوره لقمان د قران د سوراتونو د ترتیب لحاظ سرا یو دیر شمده مکی سورت د نازل شوه د پس د سوره صافات نا او په نزول کې هم 50 نه دی کې سورہ لقمان کے دلائل عقلیہ دی پشپگو آیاتونو کے یو دلیل نقلی دے پواقید لقمان رحمہ اللہ او پدری آیاتونو کی مومنانو تا بشارت دے او پیودری آیاتونو کی ترغیب دے قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم د دې په مراد او معنا باندې الله خپويږي تلک آیات الكتاب الحکیم او د آیاتونو د کتاب دی چې د حکمت نه ډک ده اگر د کتاب صفت حکمت ذکر کو اشاره د چې صورت کې زیات دلائل عقلیه دي هدى و رحمتن هدایت دی او رحمت دی للمحسنین د پار د خیست عمل کونکو الذين لا خيستا ملوالا هغه خلق دے یقیمون الصلاة چپا مندی کئی پا مزبانی ویوتون الزکاة ورکوی زکاة وهم بالآخرت هم یوقنون او دی پا آخرت بانم دی یقین ساتی
اولئک دغصفت وعلى هدى من ربهم فهدایت دې طرف د خپل ربنا واولئک هم المفلحون او دغ خلقم فی کامل او مکمل کامیاب دی اللهم اجعلنا منهم ومن الناس زنید خلقنا منا غسوب یشتری لهو الحدیث چې اخلی بس خبره د لهو الحدیث نه مراد ډول او سرنا بعض صحابه په سور قسمونه خړلی چې دین ډول سرنا مراد دا ګور ډول سرنا دمګيري زمون په دین کې ناروا ده او په ټول دینونو کې دا ناروا وا امام روح المانی وی اعلم وی پو شدا ډول سرنا حرام فی جمیع الادیان پټول دینونو کې دا بندو نو باز خلق پیسې ور کوي د ډول او سرنا په سامان باندې اباز جاهل صوفیاو قوالی رئیستی هغه ته سما شریف وای ناغه ته کار خیر وای او د الله او د رسول نمونه د دپړو باجو سراخلی ادیت عبادت وای دیو جن امام ابن قیم رحم الله غاصۃ اللفان کی وای ومتا رایت عبادتن بملاهی د دپړو باجو سره د چرته عبادت لیدلې زنه خلقانا غسوق دي چې اخلي عبس خبره ليذل عن سبيل الله چې خلق گمراه کړي الله د صحیح لارنا بغیر علم بغیر علمنا ويتخذها هزوا او نسید الله دې لارې لپټو کو سرا اولائک دغ خلق لهم عذاب مهین دوی د پار عذاب د شرمون کې وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کل چولستیشی پدوی آیاتنا زمونگا واللہ گرزی دے مستکبرن تکبر کونکے کعلم یسمعها تبویگنی دا اوریدلی ندی کأن فی اذنیه وقرا تبویگنی غگنو کی درنوالے فبشرہ بعذاب علیم نزیر ورکدا سکافر تپ عذاب دردناک ان الذين امنوا بشکه کسان چې ایمان وروړي وعملوا الصالحات عملونه کړی دي نیک لهم جنات النعیم د دوی د پارا جنتونه د نعمتونو دي خالدین فیها همیشه دې کې وعد الله حقا وعد الله د حقا وهو العزیز الحکیم او د الله غالب او خاوند حکمتونو له خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه بغیر عمد بغیر دستوننا ترونها چتا سوی ویني والقا فی الارض رواسیا یخدی دی پزمک کی غرونان تمید بكم دا چونړه چې د ازمک پتاسو وبث فیها خوار کړی دی پدیزمک کی من کل دابا د هر قسم زنده سرنا وانزلنا من السماء ماء اور علی گلی دی موږ د بارانو بو فامبتنا فیها راټو کولی مدیر زرغون کړي مدی دې زمکه کې من کل زوج کریم د هر قسم جوړي خیستنا ورته دلایل نه چھوڑ ذکر کوي یا بھائی موږ تاسو غره په اشاره باندې پیګو په کوچ راټولولو او قران والا کوچ راټولولو وایز دکای وای هاذا خلق الله اے مشرکانو دا مخکې چې مسوا اورې دل دا الله پیدائش دې فارونی نو ما توخی ماذا خلق الذین چس شی پیدا کړي دې هغه کسانو من دونه شلاود الله ندی ته چې ورته معبود او حاجت رواوي او تو ورته ورسیږي عبادت او بندگی ورته کې ما توخی سشی پیدا کړي بل ظالمون فی ضلال مبین بلکې ظالمان دیپ گمراهی ښکار کې دلیل نقلی ذکر کوي په واقع د لقمان رحمه الله لقمان حکیم رحمه الله
لقمان حکیم رحمه الله دا د الله پنیکو اولیاء او بندگانو کېو دا د الله پنیکو اولیاء او بندگانو کېو او د دې بارک علماء ذکر کړی دي دا ګور اکثر علماء وی چې دا پیغمبر نو بلکې دا الله اولیاء کې یو ولیو بعض سلف ویلي علماء د قول رد کړي چې لقمان رحم الله ولیو نبی نو اکثر علماء وی دا په زمانه د داوود علیه السلام کې په دې کې اختلاف دي چې دا آزاد کمرېو نو اکثر علماء وی چې مریو او حبشي غلامو الله ورته لوی سوچ او فکر ورکړو ادا غد نصیحت خبرې دي اغه الله تدا سے خو خشوي دي چې خپل اخیرنی کتاب کې زې ورکړې ولقد اتینا بشک ورکړو موږ لقمان الحکمت لقمان رحم الله ته حکمت خلکو ته ډاکټر جوړ کړي وای وای دا حکیم هوا وای طبيب نه دا دینی ډاکټر او څه پوښوي په خبره باندې خلکو عوام ته څه جوړ کړي دای وای چې لقمان حکیم سے طبيب نو هغه د امراض باطنیو طبيب انشکر لله دا چې شکر ادا ک الله تا ومن یشکر او چا چې شکر ادا کو او د الله طاعت وکړو فانما یشکر لنفسه نو بشک شکر ادا کول د خپل ځان د پاره دی ومن کفر او چا چې ناشکری وکا فان الله غنی حمید بشک الله بے پروا او استایل شوی دی واذ قال لقمان لابنه یاد کا غوښ چې فرمایلی لقمان رحم الله خپل بچی تا وهو يعزه او غي ورتواز او نصیحت کولو اددی بچی بارک ابن مفسرین دو قولونه دي چې دا کافر کو مسلمان رسو کوئی مسلمان او مسلمان بچی تم مرپلار نصیحت کوي او سو کوئی کافر او نصیحت ور لکول تر دې چې مؤمن شو یا بنی ای بچی زما لا تشرک بالله دا الله سره شرک مکوا سشه ور سره شریک مجوړوا ان الشرک بشک شرک لظلم عظیم خام ظلم دلوی ووصینا الانسان وصیت کړه موږ انسان ته بوالدیه فبارد مور پلار دکی خاص کر د مور درې درجه حق د پلار نسیواله حملته امه وهنن پور تکړه او دلر پخېټه کې مور د وهنن کمزوري وا علا وهنن د پاسه د کمزوري سمره تکلیفونه تیر کړي او د پخېټه ګرځول او د پار سور بیماری برداشت کړي دي وفصاله او د جدا کول د فینا فی عامین پدوو کالو کې انشکر لی دا چې شکر گزار جوړ شه زما ولی والدیک او د خپل مور پلار اے د مور پلار شکر گزار جوړ شه الی المصیر او زما طرف ته دی راتلل وګوره د مور پلار خدمت دا جنت ده عدل علماء او اشعار ذکر کړي ویل امک حق لو علمت کبیر کثیر کیا هذا لديه يسير فكم ليله باتت بثقلك تشتكي لها من جراها انت وزفير وای اے غافل اور بے پروا د مور در باندې ډېر حق دې ک پويږي اکتا ور سره ډېرم سوکل نواګه ور لګ دی
وای سور شپې ته د مور په خېټوي او غي زیرګ کول جړلې او پاغي بیماری وا وفي الوضع لو تدري عليها مشقه فمن غسل الفؤاد يطير ستا په پیدائش کې د مور د مرګ او د ژوند خبره وا وکم غسلت عنك العذاب يمينها وما حجرها الا لديك سرير سمر پیری تانه گندگی په دی خلاص وینځلې او داغي جولې خطا د پار پالنګ نه اده بچی نمبر کراغه بھائی او یو دو پیری د مور پلار گندگی کا نو بیا وای صورت یاسین وای چې پلار لمه آسان شي او مور لمه آسان شي چې پلار راغله ایمان سره وای مور چرته ویلی چې ختم کوي چې په بچی می آسان شي د دې بیا څه کوي په ختم کوي چې ورته آسان شي مرګ ور لغواړي بیا د مور دعا اے د مور دعا یو ډېر وی شه ده ادي کې ګورګن جو حق باطل ملټوي ټیک ده چې په حق الله وسلار جوړو کې خو د مور خیری بلګي د مور خیری لګي بخاری شریف کی حدیث راغله جوړې یو بزرګ موز کولو مور ورتوي ا جوړې جغیل پته نه و چې په موز ده د دوی الله مور می مواز کوي ز په موز ولا اړم د مور منم کو موزو کوم اخر د مور اجابت یو نکو ناغیل تکلیف ملاو شو وی الله زما دا بچه ترغی مړکه مچ د غندو خذو مخې نیلی دلې ور ایمان سره وای دې په حق ده کنا په وضو ولا بس د مور د خلینه یو هزارو یو زنانه رااله د دې بزرګ نه مطالبه او کدی انکار کو اغلاړه مطالبه دی او شپونکینه پورا کا اچ بچي وشو نو خلق ولوي دا د کم زینه دی وې د جوړېج نه جلوس والا روت الله خو جلوس نه بچ پای اډانګوره راغستی وال خو داغه جونګړه ولړولا ابه هغه والو ټکول مړکول نو ورته یو د دوه رکعاتو مهلت را کوي او د سې وکړ الله ولی په موزو درېدو اچي موزه وکړو نو راغه هغه بچی ته وای من ابوک یا غلام پلار دې څوک دې مې خو ما خدای وجني هغه ورته قال الراعي هغه شپون کې یاد نو خلق ولوي دا کوټه در لد سرو زرو جوړو وینا څنګه چې یو غړو هغه شانه جوړه کړ ورته حق د وجنه الله مدد کو کرامت هم ته سرګن شو او د مور خیره ولګي دې کنا نو کته د په حق مدا پناه کا بیړه به غر کشي یا بھائی د مور د خیرو نه بزان ساتي دې یو ځکه یو کس ورته خبره هغه ګولای نه سړې کله بچي وې د مور د خیرو نه بچ کېدل نشتا نن ټول مور پلار په جړا یو ځلې اوس پیلګي راغی جوړلې ما ډېر کلار پای چې څه چل شوی په چوکو چوکو یې جوړل قسم دې د بچو د لاسه جوړل الی المصير الله و ما طرف ترات للنی دا لقمان حکیم دا واقعا ختم کو غنا اواز نه څنګه شي د قران غوړې د خون کتاب د څومره ډېری کې نو خون دې سکیږي وَإِن جَاهَدَاكَ کچری کوشش کئی دا دواړه ستا بارکه وَإِن جَاهَدَاكَ او کچری کوشش کئی دا دواړه ستا بارکه الا ان تشرک بی دا چې تشرکو کې زما سره ما غلې سلک به علم چې تعالی رداغه بارکه علم نشتا فلا تطعهما نو د مور پلار تابعداري مکوا چې تعالی د شرک حکم کوي بیام کمور پلار الیاذ بالله مشرکان نی نو د شرک خبره ممنا وصاحبهما فی الدنیا معروفا مرګرتیا او کدوی سرد دنیا بارکی د نیک شریعت مطابق وتبع روان ش سبیل من دلار راغ چا پس انا بیلیا چې غرجو کړي د ماتا ثم الی مرجعکم یا زما طرف تستاسرا ګرځیدلی فونبئکم نو خبردارې بدر کم تاسو ته بما کنتم تعملون فهغه چې تاسو کوم عمل کوي
یا بنی ای بچی زما انها بیشک دا گناہ بیشک دا ظلم او بیشک دا خوی د نیکی د بدی ان تکو مثقال حبت کشی په مقدار د دانی من خردل اندوری فتکن فی صخرتن او شی په یو کانی کې او فی السماوات اف اسمانونو کې او فی الارض اف ازمکه کې یاتی به الله رات للبو کی فدی الله او قیامت سبرا ولی کد چانی کی د شړشم د دانه عمردا اک ګنا د دی عمردا نوم بیرا ولی ان الله لطیف الله بارک لی دن کې دے پوړو وړو سيزونو عالم دے خبیر او خبردار دے یا بنی ای بچی زما اقم الصلاة پابندی کو د موز وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ او حکم کود نیکو کارونو وَانْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ او خلق من کود نارواونا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ صبر کو پاغ چې تعلقم تکلیف رسیږي ان ذلک بشکذا من عزم الامور د مقصودیو کارونو ندی او دا د همت کارونو ندی هر چاله د دې قص واجب او لازم نه مسکو نو دیوانه بستا خپل فائدہ حاصلېږي او امر بالمعروف او نهی عن المنکر باندې ونور خلق الخير رسی ولا تشعر خدك للناس مکه و مخفل لخلقتا اے تندې تری و ما پرونو تندیبانه هرچا سره خبره وکا ولا تمشي في الارض مرحا مگر ز پزمکه کې تکبر سرا ان الله بشک الله لا يحب من النسات كل مختال فخور د هر متکبر سرا چې غلوی کوي او فخر کوي په غریبانو وقصد فی مشکا درمیان روی کا و پخپل تلو کی ممنڈ وها امد بیمار غنت پکلار کلار گرزا وغدد من صوتک او کتا کد باز آواز ندی ضرورت نشتا نو دمرا آواز سل روبا سے ان انکر لسوات بیشکڑیر ناکار پا آوازنو کی لسوت الحمیر خامخ आवाज د خر دې ځکه دې ځان کې سزور نه پریدي چې پر زور دې پکې ټول आवाज رويست نو طالب وای आवाज ضرورت نشته نو आवाज دمر مرو باسا سمر چې ضرورت دې نو आवाज ندي وغدد من صوتک کتا کد باز आवाज ندي ان انکر الاصوات لصوت الحمیر خامخ ناکار आवाजونو کې आवाज د خر دې وصلی الله محمد علیہ وسلم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم الہ العالمین زمون د ټول خاتمه په ایمان کې یا رب خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو په خپل حفاظت کې وساته الله زمونږ او زمونږ د ډیرونو طلباء او طالبات او عوامو د سارنا د حاضری په خپل دربار کې الله د قبولیت مقام ته ورسه الله زمونږ دا ویل او دا ناس تا خالص د خپل وجهه د پاره کې او دا ویل او دا اوریدل الله زمونږ د پاره او د تمام انس او جن د پاره تر قیامت د خیر او د هدایت ذریعہ وګرځي الله دې قران شفاعت زمونږ نصیب کې او دا زمونږ د پاره دلیل او حجت کې او پمږه مجوړه الله زمونږ د ټول سینې د دې قران د علوم د علم او عمل د پاره قران سي یا رب مونږ ته زمونږ د ټول والدین ته او اصول فروع ته او مشایخ ته مړو ژوندو حاضرین او غایبین ته الله واړه او لوی ګناهونه معاف کړي
یا الله زموږ د ټول دینی دنیوي حاجتونه په خپل رحم او کرم پوره کړي او زموږ د ټول دینی دنیوي پریشانای ختم کړي یا رب کریم سمره بیماران دي فقورونو اسپیټالونو کې زموږ د طلباء او طالباتو کې زمام لک تکلیف دې دعا الله نو غواړي الله مونږ ټول له شفاء کامله عاجل راکړي الله زموږ دا درس زموږ د طلباء او درس د هر قسم رکاوټونو نه په خپل حفاظت کې اوساته او په خیر عافیت باندې زموږ دا دوره تفسیر الله اختتام تورسه تراویح هم مونږ ته او حافظانو ته اسانه کې ټول مسلمانانو ته اسانه کې او دا درې دل د دې ټول مسلمانانو نه الله خپل دربار کې قبول او منظور کړي الٰه العالمین دا د خیر او برکات او میاش په تمام دنیا کې چې امت کمزه کې په پریشانو او په لړزان دي دینی دي دنیوي دي یا الله په خپل رحم او کرم ته دا لري او د ټول دنیا د مسلمانانو ملکونو حکمرانان نیکان کې الله د رعیت بارکه پزړونو کې خیر واچي خېګړه واچي رب کریم زموږ د ملک او ټول اسلامي ملکونو کې چې کوم څومره خبره د خفقان او پریشانای دي او د امت د سرګردانای دي الله ته قادر دا ټول په خپل رحم او کرم لري کې الله زموږ د مدارس حفاظت وکي الله زموږ د دین د ټول شعبو حفاظت وکي او دا ټول شعبې تر قیامت پورې قائم دائم ساتي الله استاد دین په حق شعبو کې چې امت لګیا دی او خدمات کوي الله ته په مال اولاد کې خیر او برکات واچي الله ته ورته اخلاص اعتدال او اتباع د خپل پیغمبر نصیب کړي الله د دین د هر شعبې خادمان د افراط او تفریط نو ساتي او د بد اخلاقونه الله په خپل حفاظت کې اوساته یا رب کریم د کوم مسلمانانو دشمنی طرفګنۍ دي ته د خپل بندگانو دعاګانې قبلې دا په دوستۍ باندې قبولې باندې کې الله دشمنی د مسلمانانو ختم کې په دوستۍ بدلې کې الله د چا اولاد نشته نه کمل صالح اولاد ورکې او د چا اولاد وی الله د خپل مور خپل د سترګو یخواله جوړ کې الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې الله د هر چا د پاره د رزق حلال دروازې کلاو کې خصوصا داسا کتاب تسار نه ناشتي خپل ټول کارونو له الله چوټي ور کړي الله د دې کتاب غ برکات مونږ او دوی ته دنیا قبر خیرت کې راکړي الله د دې کتاب برکات مونږ له دنیا قبر خیرت کې راکړي او د رزق حلال دروازې را الله کلاو کې یا رب العالمین د چا په کورونو کې ځامن او لونه دي د غیب او نه د حیا د رښتې بندوبست ورته الٰه العالمین وکي الله زموږ د طالبانو په لنګر کې کوم مسلمانان منډې ترړې وای الله دې په مال اولاد کې خیر او برکات واچي کم وفات دی الله ته ورته بخنه وکي او کم ژوند دی الله د دواړو جهان خوشحالي ورته ور نصیب کړي اللهم ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار باج مرګرو سہاجتون دی او دعا د پاره ویلي خصوص الله ک دینی حاجتون دی او ک دنیوي دی کفور کی بیماری دی او ک د چاولات نشتا الله ټول حاجتونه تر سره کی او ټول پریشانی الله د ټول امت لري کی سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك